دا نور ګرد مسلمانان پاکستان چې کوم ګرد مدرسې دي، دارالعلوم کراچي علما سولو، جامع فاروقیه سوله، جامع رشید سوله، بنوریه سوله، حقانیه سوله، جامع اشرفیه سوله، دا زموږ د علمای دیوبند دا ممتاز مدارس، دا ټول چې کوم دي د سیفیانو په نسبت دا کفار ده. ولې؟ ځکه دا خدای اشرف علي تھانوي رحمه الله د دې عبارت تصدیق کوي او پیر سیف الرحمن او مولانا احمد رضا خان د دې عبارت قائل مصحح مصدق ته شوی کافر وایي او دا ته ګستاخ رسول وایي. نو دا ټول علما چې کوم دي په نسبت ګستاخان رسول هم دي او کفار هم دي. اوس هغه عبارت ذکر کوم، اس کے باوجود جب میرے سامنے حفظ الایمان کی وہ عبارت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی پڑھی گئی تو میں نے اس مصنف ورته ګوره وایي دغه عبارت څه دی د حفظ الایمان د چې زما مخ ته دوی ووایي نو زه راولاړ شم، ما د هغه مصنف چې اشرف علي تھانوي رحمه الله دی د هغه قائل ته چې څوک د دې عبارت قائل وي ویونکی اور مصدق مانا تصدیق کوونکی و مصحح کو کافر قرار دیا، ما هغه رقم کافر وبلی لکه څنګه چې مولانا احمد رضا خان بریلوی امام بدعت هغه بللی و. اور اس طرح کی دیگر وہ تمام گستاخانہ عبارات کے قائل مصدق مصحح کو کافر قرار دیا. او دا رقم وایي چې نور کم عبارتونه د ګستاخی دي او بریلویانو ذکر کړي دي یا امام احمد رضا خان ذکر کړي دي، دا ټول ته مرشش وایي، دا غیر رقم گستاخی رسول وایي اور یہ تک کفار وایي. اور میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے. گورا دا صراحتاً پھر سیف الرحمن په خپل پیغام کی ذکر کړي و ازماننم دا فتویٰ ده کہ الحمدللہ میں کتاب حسام الحرمین کی بھی مکمل تائید کرتا ہوں. و ازمانن دا فتویٰ ده په خامیم دا فتوا پر روانه زمانه کې هم دا فتوا بیا که سیفین هر څو لغتي وي چې موږ پیر صاحب د حسام الحرمین تایید نو کړی یا بریلوی نو ولو نو دا پیغام چې کوم دی هغه تاسو ښکاره کوي. نو نن موږ دا د سیفیان تو ښکاره کوو چې تاسو پیر سیف الرحمن هغه څه وایي پر دې باندې شکریہ ده کہ الحمدللہ میں کتاب حسام الحرمین کی بھی مکمل تائید کرتا ہوں. وزه د حسام الحرمین مکمل تایید کوم چې پای کې اکابر علماء دیوبند ته دا احمد رضا خان بریلوی کفار ویلی دي، پر هغه باندې د کفر فتوا کړې ده. او دغه چې کوم دی پیر سیف الرحمن پیر باړه و هغه ته چې شوی دغه کتاب مکمل تایید کی. نو تایید څه معنا چې زه هم دغه رقم زما نظریه ده دغه رقم کفار بورم لکه څنګه چې احمد رضا خان کفار ورته ویلي دي. بیا پر دې کتاب باندې دا چې کوم پیغام پیر سیف الرحمن ذکر کړی دی جاری کړی دی پر دې باندې تاسو وګورئ د یو دیوبندي عالم تایید نشته موجوده. پر دې د دې پیغام په تایید کې چې څومره علما دي دا ټول بریلویان دي او دې ټولو چې کوم دی هغه د پیر سیف الرحمن لپاره دعاوې کړي دي او شپیر بللی دي، پیر طریقت بللی دی، د اهل سنت والجماعت بریلویانو د تایید کننده بللی دی اور په هر کار کې خپل شریک بللی دی. اوس هغه پیغامات مختصر د ذکر کوم. دا پیغام تایید چا کړی دی؟ پیر امین الحسنات شاه صاحب محتمم دارالعلوم محمدیه غوثیه بحیره شریف. وینئ دا معلومه مدرسه د بریلویانو دا معلوم پیر دی. پر میډیا باندې تاسو دا سرچ کی پیر امین الحسنات شاه دا څوک دی دې تایید کړی دی پیغام. دویم چې کوم دی مفتی منیب الرحمن محتمم جامعه نعیمیه کراچی چې د رؤیت هلال کمیټي د چیرمین ولو دا بریلوی بقاعده په دغه پیغام چې کوم دی جاری کړی دی په هغه کې د تایید موجوده دی. مفتی منیب الرحمن څه فرمایي په د خپل تایید کې ذکر کوي کہ مستند ثقه عالم دین ہے. وینئ پیر سیف الرحمن دا نه د معلوم چې د کوم مدرسې فاضل ولو دا سیفیان ته نه د معلومه. دا ایاز باچا څه پوښتنه کوي چې پیر سیف الرحمن د کوم مدرسې فاضل دی ته نه د معلومه چې دومره نږدې کسان ته د پیر سیف الرحمن د مدرسې د فراغت علم چاله نسته. اور مفتی منیب الرحمن څه وایي دا مستند ثقه عالم دین ہے کامل شیخ ہے. بیا ذکر کی علماء اہل سنت سے بھی
इन हजरत का ताल्लुक़ और मोहब्बत व एहतराम का है। वह د बरेلویانو سره د دې صیفیانو ډېر محبت او تعلق د احترام لري. بل چې کوم دی بل بریلوی دی پیر سید ریاض حسین شاه صاحب، دا چې کوم دی دا مرکزی ناظم اعلی د جماعت اهل سنت پاکستان من د بریلویان چې کوم تنظیم دی د ټول پاکستان پر سطح باندې دا غم مرکزی ناظم دی پیر سید ریاض حسین شاه صاحب. څلورم چې کوم دی دغه پیر سید ریاض حسین شاه صاحب څه دی دا هم د پیر سید رحمان د خبري تایید کړي دی، پیغام تایید کړي دی. څلورم چې کوم دی علامه فیض احمد اویسی صاحب، دا د بریلویانو یو غټ مصنف دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي. محتمم جامعه اویسیه رضویه بهاولپور دی، دا هم د پیر سید رحمان د پیغام تایید کړي دي. پنځم چې کوم دی پروفیسر سید مظهر سید کاظمی سجاده نشین آستانه عالیه کاظمیه ملتان شریف مرسل لیکلی دی، د دې د خوارشي شریفي. نو دغه چې کوم دی هغه سید مظهر سعید کاظمی صاحب هغه لیکي په د خپل تایید کې چې 2000 من په 2000 کې څه دی یو انټرنیشنل کانفرنس د سنیانو چې د بریلویان دي دغه کانفرنس سوی دی. په دې کانفرنس کې د ملاقات سوی دی د پیر سید رحمان سره. ګور پیر سید رحمان د بریلویانو په کانفرنسو کې باقاعده شرکت کوي، په 2000 کې د شرکت کړی دی. اس موقع پر پیر باړه چولو دا راولاړ سوی دی، بیا په ډېر خوشحالي په ډېر احترام سره په ډېر خندا پیشانی سره